نور محترم مسلمانان، نن د وړوکي اختر د ورځې مبارکه وظیفه ده سبحان الله وبحمده. دا ډېره مبارکه ورځ ده، دا لیلة دې ته یعنی د جایزې ورځ هم ویل کېږي حدیثونو مبارکو کې. په دې ورځ باندې جبرائیل علیه السلام سره د فرشتو راکوزېږي محترمه، په هره پخه او کچه لار باندې هر کلي په سر باندې فرشتې ودرېږي او د هغې مسلمانانو سره مصافحې کوي. محترم مسلمانانو، کوم مسلمانانو چې روجې نیولې وي، کوم مسلمانانو چې تراویح کړې وي، او الله تعالی فرمایي چې زما د په خپل عزت او جلال باندې قسم وي، زما د په خپل لوی مرتبې باندې قسم وي او په لوی شان باندې قسم وي چې زه به ستاسو دعاګانې قبلوم، زه به ستاسو ګناهونه په نیکو سره بدلوم. محترم مسلمانانو، نو دا هغه بهترینه ورځ ده چې په دې ورځ باندې الله تعالی ډېر خوشحالیږي، فرښتو باندې فخر کوي چې ای زما فرښتو د هغې مزدور بدله څه ده. کم مزدور چې خپله مزدوري پوره ادا کړي نو فرښتې ورته عرض کوي ای مالک الله، د هغې مزدوري دا ده چې هغه ته پوره برخه ورکړی شي. نو الله جل شانه ته فرمایي چې د روزو او د یعنی دې روجې او د تراویح په بدله کې دوی ته خپله مغفرت مې ورته نصیب کړه، دوی ګناهونه یې په نیکو سره بدل کړه. محترم مسلمانانو، دا وظیفه هم تاسو انشاءالله 300 کرته سبحان الله وبحمده علماء ذکر کړي، او مکاشفة القلوب یو کتاب د هغې کې دا ذکر کړي وي چې کوم انسان د وړوکي اختر په ورځ باندې 300 کرته 300 مرتبه سبحان الله وبحمده وظیفه وکړي. محترم مسلمانانو، دله الله تعالی یو عجیبه نورانیت ورکوي، یو عجیبه فضیلت ته الله تعالی ورکوي. نو دغه فضیلت تاسو واورئ او انشاءالله دا اسانه وظیفه دا تاسو 300 وارې وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دی، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مدد. محترم مسلمانانو، لومبنی خو تاسو ته د کچ اختر د وړوکي اختر عید الفطر ډېر مبارک شه. د عید الفطر خوشحالۍ ستاسو ته، ستاسو اهل و عیال ته، ستاسو ټولې کورمې ته، ستاسو ټول خاندان ته، خصوصا تاسو ته ډېر مبارک دی. الله تعالی دې په تاسو ډېرې خوشحالۍ نور هم راوستلي کړي، الله تعالی دې ستاسو حاجات هم پوره کړي. محترم، نن خو زموږ خوشحالي ده، خو داسې یو قوم دی چې په هغوی په خپل حالات باندې پراته دي. هغوی زما او ستاسو په انتظار باندې دي چې دا زما د مسلمانه خور، زما د لورو، زما د ښځه، زما د زوی، زما د کورما، زما د خاندان دا به کله هم په ما پسې صدقه ورکوي. هغه قوم چې کم دی محترم، او هغه خلک چې کم دی هغه مردگان دي، یعنی زمونږ هغه اهل و عیال، زمونږ هغه رشته داران، زمونږ هغه چې په دې اختر په خوشحالو کې موږ سره نن موجود نه دي محترمو، خو لیکن هغوی زمونږ د نیک اعمالو په انتظار دي چې کله به ما پسې دا بچی لږ سبق ووایي، کله هم ما پسې دا بچی لږه تلاوت وکړي، لږه وظیفه به راپسې وکړي، ما پسې بیا راوبخي او 100 روپۍ به زما په نوم باندې صدقه وکړي، هغه زما او ستاسو په انتظار دی. نو د هغوی دپاره او زمونږ خپل ځان دپاره ډېر بهترینه ورځ ده. الله تعالی د هغوی هم مغفرت نصیب کړي، زمونږ هم. محترم مسلمانانو، تاسو به 300 کرته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده دا به 300 کرته نن ووایئ. ها، نن ورځ کې بعد 300 کرته سبحان الله وبحمده دا ووایئ. دې به دا فایده محترمو چې علما فرمایي چې هر مسلمان قبر ته به د دې په برکت سره، یعنی دا به تاسو ټول مسلمانانو ته وبخئ، رسول الله مبارک ته صحابه څومره مسلمانان دنیا کې ټول ته به وبخئ. نو دې به دا فایده وي چې هر مقبرې کې، هر قبر ته به، هر مسلمان ته به الله تعالی 300 نور ورک، نه 1000 نور ورکوس کې 1000. د چا په کوټه کې چې یو بلف وي که نه څومره خوشحاله وي، د چا په کوټه کې چې بیا 1000 بلفونه لګېدلي وي نو هغې کې به څومره ښکلې رڼا وي. نو ستاسو په وجه باندې، ستاسو د 10 منټه 15 منټه وظیفې په وجه باندې زموږ ټولو مسلمانانو ته به 300 انوارات د هغوی قبرونو ته ورکوشي. علما دا فرمایي چې د انسان کله په خپله به یې مړ شي، د قبر ته به هم الله تعالی 1000 انوارات ورکوس کړي. نو ډېره د فایدې ورځ ده، ډېره د بهترینه ورځ ده، د خپلو مردگانو د خاطره، د خپلو اهل و عیالو د خاطره، د مسلمانانو ته د ثواب په نیت باندې دا انشاءالله 300 کرته ووایو، مسلمانانو ته وروبخئ. الله تعالی به موږ له هم ډېر اجرونه او ثوابونه راکړي. الله تعالی مو خوشحاله ساته. د اختر بار مبارک شه، د اختر ډېرې خوشحالۍ. الله تعالی دې زما او ستاسو دا تمام عبادتونه په خپل دربار کې قبول کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.